السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امیر لیاقت حسین څنګه وفات شو؟ امیر لیاقت حسین په څه خبره مجبور شو چې خودکشي وکړله؟ اخر ور ټول حقیقت راښکاره شو. نو که تاسو ځان د ټول حقیقت نه پوره خبرول غواړئ نو که تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلې بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو ډاکټر امیر لیاقت حسین چې دا د قومي اسمبلی ممبر دی او د پاکستان تحریک انصاف MNA هم دی، ملګرو د په څه خبره مجبور شو چې دا د خودکشۍ دپاره تیار شو، ځکه چې اوس هم کله چې د هغه ډیډ باډي هسپتال ته یوړله او هغې پوسټمارټم وکړی شو نو پوسټمارټم کې دغه راپورټ رالی چې ډاکټر امیر لیاقت حسین خودکشي کړې ځکه چې د زهر ګولۍ خوړلې دي. ملګرو ډاکټر امیر لیاقت حسین په څه خبره مجبور شو؟ ملګرو یو میاشت مخکې ډاکټر امیر لیاقت حسین یوه غلطه ویډیو وایرل شوې وه چې په هغه باوجود باندې څومره هم د امیر لیاقت مینوالو هغه دته څخه کنځل هم کړی وي او دا د دې او دا په دې معاشره کې ډېر سخت بدنام شوی هم ځکه چې یو انسان دیني سکالري او هغه خلکو ته د الله او د رسول لاره ښیي او هغه د هغه خپله ښځه یوه داسې د فحاش ویډیو کې او هغه بیا اپلوډ کړي نو ملګرو دا اچته پته ده اوس یوه ښځه راپاسي د خپل خاوند نه ویډیو کې او هغه سوشل میډیا ته وخیږي او د هغې نه باوجود بیا هغه ښځه راپاسي او د خپل خاوند خلاف اواز اوچت کړي او بیا خپل خاوند باندې تهمتونه هم وتړي. نو ملګرو امیر لیاقت حسین هم په دغه کله چې هغه ویډیو وایرل شوې د هغې نه باوجود امیر لیاقت نه سوشل میډیا ته راغلی دی او نه خپل دفتر ته دی او نه قومي اسمبلۍ ته دی او په خپل کور کې ځان بندیوان کړی دی ځکه چې هغه ته پته ده چې زه یو مشهور صحافي یم او زه خو خپلې ښځې په شرمونو باندې وشرمولم ځکه چې ما په ټول عمر په پروګرام کې خلکو ته نیکه لار ښوده ده، خلکو ته مې ښه کنامي خولي دي. اخر ور زمانه خپل ښځې په کومه طریقه دا ویډیو کړله او په کومه طریقه اپلوډ کړله ځکه چې زه خپل ښځې په شرمونو باندې وشرمولم. نو ملګرو د دې خبره نه دا معلومه شوه چې د امیر لیاقت حسین چې کومه غلطه ویډیو اپلوډ شوې وه په هغه وجه باندې امیر لیاقت خودکشي وکړله ځکه چې هغه ته پته وه چې زما په دې معاشره کې یو غټ نوم دی او کو زه اوس دغه رنګې ګرځم نو زما خلک ما سره مینه نه کوي بلکې خلک ما سره نفرت کوي. نو ملګرو په دغه خبره باندې امیر لیاقت مجبور شو او خودکشي وکړله. ملګرو زمونږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.